او په پردو خادو کې بیا څونه ګناهونه کېږي، خفه کېږي ما نو زما وطن دی، زما علاقه ده، زما کلی دی. په پردو خادو کې بیا ښځې صاحب مخ کاره کړي. او نن خو بل مصیبت دی، هغه وي سی آر والا کیمرا هغه ګناه ډک شی په خادو کې تاسو نه په دې ودونو کې موټر کې لګولي صاحب تصویرونه پکې، او چې کله جنګي پکې ورننوځي په کیمرا باندې تصویر دا عام شی دی، نن رواج دی. هغه کیمرامین دننه کور ته بوځي او کیسټ ډک کړي، او کیسټ بیا کم خوا لاړ شي، کیمرامین یې ځان سره یوسي. نو چې ځان سره کیمرامین یوړه نو یو کیسټ تاله راولېږي او څلور پنځه ته هغه ځان له ډک کړي. حجرې ته یې د ښځو پټوله انګور او ښځې او خویندې دي هلته حجرې ته یوړې. تاسو نه ګناه ده؟ یو کور پې خالي نه دی نن. زه ګورې پاکې خبرې کوم، زما په دې خبره مه خفه کېږئ، د زړه د درد نه د الله دپاره دا خبره کوم. که خفه کېږئ نو خدای مې یو دوه ځله خفه کړه ما د باندې. زه خو شریعت خبرې کوم څوک خفه کېږي خوشحالېږي. عام رواج دی په دې کلي په دې وطن کې دا پی سی آر کیمره ګرځوه او ته به ښځو میانځ کې هغه بړوا ورننوځي ګرځي، او د ښځو د جینکو هغه فوټوان صاحب اخلي او هغه انداز کې اخلي چې هغوی ځان ډولي کړي. څونه ګناه ده، څه پې دې نه بغیر ژوند نه تېرېږي. او بیا جنج کې توبه وباسه، هلکان ټول وردننه کړي کور ته. دا پردي سړي دې چا ته وردننه کړل؟ خو ستا خویندې دلته ناست دي. پښتو دې څه شوه؟ اسلام خو وروستو خبره ده، پښتو کم خلاله. هغه غټې غټې بورقې د پښتنو ښځو څه شو نن؟ هغه بورقې او هغه ټوپۍ والا بورقه شته نن؟ نشته. د ټولو کورونه روکې شوي نن په هغې زمونږ دا کشر کول خان دي ورپورې. هغه ټوپۍ والا بورقه شکل کاک دی وایي دا مونږ په سره هغه ټوپۍ والا بورقه ثوابې کې ورشو ګورئ هغې اوس هم هغه ده پاکي والا جامې او هغه پلونې اوس هم هغې خپل استعمالوي، هغه پښتو هغې کې شته. اوس هم هغه خلک چې په سودکي کې ځي نو پردې پکې وې ځان نه کړي، یو خوا سړي د پردې نه اخوا ناستې دي خوا ښځې ناستې دي. ولې تاسو ته یاد نه دي چې زنانه به دلته کې واده شوه، زه خو ماشوم وم او ټانګه کې به یې کېنوله نو د ټانګې نه شاته به یې مورته څادر راته وکړو او د کوچوان او د هغه سیټ په منځ کې به یې ورته څادر ولګو. داسې به که نه وه؟ شته اوس هغه شي؟ نه نه والله چې دا ښځې خاندي وه پورې هغه شي پکې کم دی. کوچوان ته ویې ته به غاړې ته کښېنې ډډه به نه وی. هغه حیا څه شوه؟ اسلام څه شو؟ پښتو څه شوه؟ غیرت څه شو؟ غټې غټې بورقې به یې درنې، د ښځې نوک به هم چا نه لیده. دا خو ډېر لویه بې حیایي ده، دا خو ډېر لوی شرم دی، دا خو ډېره فحاشي ده، دا خو ډېره لویه ګناه ده. زه خو پښتون یم، پښتو دې هم تباه کړه او اسلام دې هم تباه کړه. اسلام او پښتو غیرت دلته یو برابر دي، یو شی دی. پښتو هم دغه غواړو، اسلام هم غواړي. دلته کې پښتو هم پرېښود، اسلام هم پرېښود، غیرت هم پرېښود او حیا هم پرېښود او بېدینې پسې روان شو. د دنیا هلکان به وردننه کې ولې دا ما جنګ دی، خپلې خویندې وتښې، خپله ښځه وتښې، او دا چې کومې خینې دي ستا او خواښې ده ستا او د خینې هغه د قوم هغه د سخرګنې جینکې دي پردی دي ادې مو ته وښولې او پالنګ باندې د صاحبه سړی وخېجه اوچتې کالاله او ښځې هم پرې راځي او جینکې هم راځي او هلکان هم راځي او ګډ ګوډي. دا کلي ایمان دی او کومه پښتو ده او کوم غیرت دی. ولې الله خفه کوې؟ خوشحالي در باندې الله راوسته نو الله خفه کې او د شپې به ځان سره صاحبه هلکان وردننه کي. دا ورا ده او دا به د ښځې نه ویښته پرې کوم. الله یاره نو پښتونه قومه نو کم یو ځای کې تا هغه وکړل خو چې خوله خودی نو مولا پسې کندل کې، خو چې خوله خودی نو په مولی پاکې نو ټول غیرت برباد کړ. دا په کوم کتاب کې ستاسو راغلی دي چې هلکان به وردننه کې او د ښځې نه به ویښته پرې کې او ځان سره دې بیا خپل ملګري وردننه کړل او په کرسۍ دې ورسره ناسته وکړه او وردننه دې کړ خپل ملګري ته ورشه ټیک ته ځه ویښته پرې کول خو ګناه دي خو دلته خو ځان سړی یې که نه ته ورشه. نو دا پنځه شپږ ملګري د کالج چې ځان سره مه یو ځای کړل، خپلې خینې وتښې، خپلې خویندې وتښې. یا مسلمانانو خدای دپاره دا رواجونه پرېږدئ. د اسلام هم خلاف ده، د قرآن هم خلاف ده، د رسول الله هم خلاف ده، د خدای قهر ورباندې نازلېږي. ګورئ وشې وګورئ تاسو فلسطین ولې تباه شو؟ اوس هم د ښځو په پین کې ګرځي او دومره دومره لنډي لنډي کمیسونه جوړېږي. ورشه افغانستان وګوره اوسه پورې توبه نه قبلېږي. ورشه عراق وګوره
سړي زړه پې دردېږي. لیکن که تا دننه د هغوی هغه تصویرونه او فوټوان نه مو کتل نو ته به وایې چې خدایه ته څه کوې نو ښه کوې. بلکل الله ښه پوهېږي. کوم مسلمان ملک چې خدای تباه کړ ولې تباه کړ؟ فحاشي او بېحیایي پکې سوړه شوه. ورشه دوبۍ وګورئ او دغه وګورئ بوجهبۍ وګورئ. زه تلې نیم خو اورېدلي مې دي وایي یورپ به دنه هېر کړي، یورپ به دنه هېر کړي. نن به د ملۍ او فحاشۍ پسې د یورپ انګریزان د مسلمانانو ملکونو کې ګرځي. موږ خدای نه سوال کوو خدای فلسطین آزاد کا او خدای عراق تباه شو او افغانستان تباه شو او فلان کې ملک تباه شو. ولې الله پر خپلو بندګانو نه خفه کېږي؟ ته که دومره نه خفه کېږي نو سنت بالله خفه کېږي. موږ د خدای قهر ته په خپله دعوت ورکوو. ښځې مو بربنډې کړې، بلې نوره خویندې مو بربنډې کړې، میدان ته مو ویستلې. تاسو چې پېښور کې وګورئ په دې مارکېټونو کې د هندوان دي که انګریزان دي که زموږ خویندې لونه دي.